دا فیصله وکړه حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې پټ مسلمانو ښکارې غږ نه کو هغه یو خط ولیږه نبی علیہ السلام له راولېږه یو قاصد له خط ورکو وی چې څومره تیز تلی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما ورواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې خط نبی علیہ السلام ته راورسېد خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی تقریبا 3000 کسان دي ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې هم روانې کړي دي د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و بدر کې مردار و رور یې مردار شوی و شیبه د عتبه زوی مردار شوی و ولید نو دا هنده د عتبه لور ده پلار تره رور دی مړو دام ډیره پیش وه بادره ښځه وه او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه هغې وې ځم ښځې ځان سره روانې کړه په ډېر لوی جوش کې روان دي حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړی کوم چې نوجوانان لکانو بعضې بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مو وایه بل احیاء عند ربهم یرزقون دا جمدی دي خدای سره دي روزي ولا خدای ولا داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مو ته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت کې د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا و چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی براشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېجو په غشو به هم اولو په کاڼو به هم اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به یې په کاڼو ولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا معامله کړې ده او مونږ بار اوتي یو نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوزو څوک وایي اوزو څوک وایي نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې د لوغه ګیونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبی علیہ السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیہ السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله رای ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغرې چولې وې دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وایې چې وځو نو ځو او که وایې چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږي نبي علیہ السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچئ هله به یې کوزئ چې جنګ وشي نو زغره اچولی او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی دې کې به هم الله زمونږ مدد کوي
ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه او لښکر د مدینې منورې نه راوړل. کافر 3,000 دي، مسلمانان 1000 دي. د مدینې منورې نه چې راووتل یو ځای دی، اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد مستراح ورته وایي. حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادي واپس شي، که بالغ دی او که نابالغ دی، خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادي واپس لاړ شي. نو چې چا عمر 14 14 هغه واپس کړ. یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې مونه بس او جنګ کې مې پرېږدي، په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ. نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته. نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه، هغه د سب نه میدان ته راووته، وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښو، ما هم ځان سره بوځه. نبی علیه السلام هم حیران شو، وی صاحب زه پې تکړه یم، یعنې ماله دې په پرزونو راشي، که دې را وپرزولم بیا دې دې زه به نه ځم، او که ما را وپرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې. نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته ویې را میدان ته شي په پرزونو ورشي. چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سمره ابن جندب لګي شو، هغه رافع یې را وپرزو. وی ګوره صاحب را مې پرزو چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې. وی ښه ده ته هم پکې راځه. دومره شوق و په هلکانو، 14 کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه، دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه، هغه محبت و او د حضور پاک سره مینه وه. حضور پاک لاړ د احد غر د مدینې منورې سره، نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی. هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد، اوس خو بالکل مخامخ دی، اوږد غټ غر دی، مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی، پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی او په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی. کافران راغلي وو د دې غر په خوا کې پراته وو، ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه هغه ویلي ولي مخکې نه راغلي. نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده، نو احد دې غر ته، نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ. بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي. نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی، اوچت غټ غر دی، په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته، لوی غر. بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده، دغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی، اوس هم خوړ شته، پل پې تېر شوی دی، باراني اوبه پکې ځي. هغه زمانه کې پکې باراني اوبه تلې، اوس هم پکې باراني اوبه ځي، خو هغه وخت کې ډېر جور و، اوس هغه همره جور نه دی، ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی. هغه زمانه کې ډېر جور. نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو، نو حضور پاک ویرېده چې هسې نه زه د کافرو سره په جنګ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل، مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو، او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول، دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ، چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و، هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنګ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر،
او خالد ابن ولید هغه زمانہ کې دا کافرو هغه ولا مشر کړو ورته وی چې ته به دا مهرباني کوي چې پرې خوړ کې با په اسونو باندې خپل لښکر بوزي مسلمان به موږ سره په جنگي نو شانه براوخې جنو په مسلمانانو باندې نبی علیہ السلام په هغه غونډه 50 کسان غشو وشتونکو والا مقرر کړل عبد الله ابن جبیر ولا مشر کو وی ته بر دې دفاع کې چې پرې خوړ کې تا نه څوک را لشي امون جنگي ګو مخ په مخ د شانه څوک هم لونه ډېر ښه جنگ شروع شو الته کافرانو خذو خپل خاوندانو ته خپل رونو ته او خپل پلارانو ته مرسي وي او چې کوم مړي په بدر کې شوی هغه ورته را یاد کړ او جلاګانې وکړي خو جړل او خو غړې شوی ورته شرابونه مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتی دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه خوس کل او خزی وته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا کړ او سار وخت جنگ شروع شو لومبه چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعده مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغه کې چې کومه مشرو عبد الله ابن جبیر ناغله هدایت ورکړي وته وی تاسو بر دې غونډه نه بالکل نه پیږي تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدل تناسه او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او منتا بیا به نه کوزيږي او کوم شکست منتا بیا به نه کوزيږي او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي کوم ټول مړ شو غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي په دې غونډه بناسي دینه باندې کوزيږي دا هدایت یې ورکړه جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې داغه انفرادي جګړې به باقي کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورکړي دویش کافران پکې خدای مردار کړ دویش ډېر شي چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خو په او خو دې په تختیدو شو نو چې سړی دروندې نو منډه نشي والے نو چې چا سره به تور وابم غردول منډه به واله که چا سره نیزه وابم غردول منډه به واله بس مسلمانان خو پیښو چې کافر خو او تختیدل څوک غر تختیدل څوک اخوا تختیدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه راغونډول هغه تورې غنیزه د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډي یو صحابي فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته وې دا کافرانو خزه ما په خپل ولیدې چې خزه منډه والے او په غر کې خطه او دا خزو په دې نالو کې چې کم داغي پازیبونو پنځیب چي وې امم لیدل منډه وای خزه لګیا دي تختی او مسلمانان غنیمتونه غونډي بلکې مسلمانانو تور خپل کې خاو ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک سکي مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړو تختیدل خدای مو تختیدل او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نيزه خپل کې خاو دي اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو غو کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کې فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جنگ شروع شنو چې مال خودم په قبضه کیږي په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبد الله ابن جبیر ته په کوزي غنیمت با مونږم راغون امشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده چې نه به کوزيږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ خو ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی وته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشتا خو چې ترسو ماته نبی عليه السلام نی ویلې زه خو نه کوزيږم هغه نور وته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی دا بالکل یې کړی دا خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزيږو خو جنگ ختم شو تر قیامت پورې خو په دې غونډه نه یو ناسته چې موږ به همیشه ناشو هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډي خزر کافرانو تختیدل سړی لاړل تختیدل نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو په غونډه څه کو
مونږ به هم څه غنیمت راغونډو که نه. دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزېږئ کوشئ، ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلي زه نه کوزېږم. دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو میم اختلاف راغی. 40 کسه ترې راکوشو، 10 پاتې شو. خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واغېسته چې غونډۍ خو خالي ده. د دې نه مخکې د 2-3 اټیکه په دې خوړ کې کړي دي چې په دې خوړ کې به راشم د شان او په مسلمان حمله وکړم، خو دوی خو 50 کسه او غشي ورسره وو، دوی به تنبول او به تښتېدل. بیا به اټیک وکړو، دوی به په غشو بیا وویشتل، بیا به وتښتېدل. هغه چې وکتل چې غونډۍ خو تقریبا خالي ده، راشه موقع ده، نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خوړ کې کوشو او را عمله شو. چې څنګه راورسېدل دې غونډۍ له، دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل. خو اوس دې وخت کې خو دوی 10 پاتې دي، 40 کو شوي دي، نو غشي کم وه پې ګڼو، نو خوند یې نه کو. نو دوی غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو. دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی، مسلمانان خو لګیا دي، بېغمه دي، تورې خودې دي، غشي خودې دي، نیزې خودې دي، سامان را غونډوي، خو دا ټول به دلول کي. نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کړي. اپې ګڼ و او پسې د اسونو نه را کوشو. جنګ وشو، دا 10 صحابه خو یې په هغه خوړ کې شهیدان کړل. 10 واړه خو لاړل شهیدان. چې دا 10 واړه شهیدان شو، نو میدان ورته خالي و، د شا نه رالل او په اسونو سواره. دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی، هستې ورسره، نیزره ورسره، توره ده، دې خو ځان بچ کوي، تښتي، اس غلولی شي، بل وجلی شي. مسلمانان لګیا دي، هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي، زمونږ دفاع کېږي. هغې څه خبر دی چې 40 کو شوي دي او 10 شهیدان شو. هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري، زمونږ دفاع شته، د شا نه اسم نشته، تورې خودې دي او غنیمتونه غونډوي. دې وخت کې په د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغی او شروع یې پې وکړه. صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي، یوم شهید کېږي، بلم خدای دا څه شو. دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې ګزارونه شروع کړل. کافرانو پکې اوازونه شروع کړل، دا شیطانانو پکې چغې ووالې. او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ، او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ، او نبی علیہ السلام له یو پیغور هم ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه، وی واخله په دا توره دا غزار، وی زه د قمیه زوی یم. حضور پاک ورته خیر وکړي، اقمک الله، خدای دې هلاک کړه. خو نبی علیہ السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې، خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه، او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې، نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته. دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کوم درېم غاښ دی، دا نه دا څلورم غاښ، د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره، دا نیم مات شو، ډکره شو، او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه. دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې کړ، حضور پاک یې بچ کړ، خو شهید شو، ولګېد ښه مضبوط. او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم. بس مصعب ابن عمیر رضی الله عنه پې را مخکې شو، ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ، د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړ او لګېد، ډېر زیات ولګېد. نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد، باقي بچ شو. اوس مصعب ابن عمیر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل داغه د حضور پاک لګېده یو بل سره، او بل شیطان پکې یو چغه واله چې نبی علیه السلام ولګېده ختم شو. چې شیطان دا چغه واله هلته مصعب ابن عمیر پرېوت، هم د حضور پاک په شکل و، او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري. بس دې کې صحابه خپې وښویل او صحابه پکې شهیدان هم شو، څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته. چا خو دا وکړل چې تورې بلکل غورځولې،
او چې نبی علیہ السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده بس پرې چې مونږ مړ شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا ویني ډېرې تیزۍ سره روانې ډېرې تیزې وینې ترې روانې تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه وینې په ژبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي ویسکلې حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ونه څکلې وسکله بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام وتو فرمایل چې مالکا ستا د جنت زیره ورکه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامل شي د جهنم اور په حرام حضور پاک یو صحابي ته وی چې موچت کا دومره وینه دی لاړه دومره کمزور شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیانو یو صحابي ته موچت کړي غرتا نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه ول اوګور کړی دا او هغه غر ته بر اوچت کړی اوچتېدو کې څه مقصد اوچتېدو کې دا مقصد نو چې خلکو نه ځان بچ کم نه غر ته خو چې وخت خو په غشي ته باندې او په نيزه خلکو ته خامخ شوي دو مقصد یو مقصد دا چې دا خلک به ما وویني چې دې جمع دی راغون بشي دا چې خلکو یې نبی سم شي نو ما به وویني دی براغون شي او دین دا چې د خپل مرګري لکه صحیح کم چې دا مرګري په کوم طرف لاړ مشر له پکارم دی چې جنگ کې خپل مرګري وویني نو چې څنګه اوچت شو او پاغه کې کېناست او خلکو ته چغې کړې یا عباد الله اے دا خدای بندگان راجم شه نو صحابه ولیدو صحابه بیا راجم شو چرورو صحابه راجم کېږي بیا جنگ شروع شو لیکن ابو سفیان راغی ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې راغله او د کافر لا هجوم دی نو لرې دی نه آواز وکړه فی القوم محمد صلی الله وی محمد پکې جمع دی نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ جواب چا ورنکړ یاره وی دی خو مړ دی فی القوم ابن ابي قحافه په دې قوم کې ابو بکر جمع دی رشتہ حضور پاک په مور کوي جواب چې ورنکړ وی دی مړ دی فی القوم عمر بن الخطاب په دې قوم کې عمر شتا حضور پاک په مور کوي جواب یاره وی دا مړ دی دا ټول کومل دي چې جمع دیو جواب به راکړ حضرت عمر ټینګ نشو هغه جذباتي دی اے ابو سفیان د خدای دشمنه دا چې تا د چا نمونه واغشتل دا خدای تعالی جمدی پریخي دي دا مړ نه دي دغه ابو سفیان یو ناره بلند کړه اعلو هبل لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد دا دغه یو ناره و د زنده باد هبل دغه یو بوتو یو خدای یو باد بوت په جنگ کې به داغه امداد وغوښته اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد نبی رسول الله صحابه ته فرمایي وی جواب ورکړي وی شیف څه وته وایو وی تاسو وایي چې الله اعلى واجل او اعلو هبل تاسو الله اعلى واجل اذا مو خدای ډېر لوی صحابه په جوش سره الله اعلى واجل ابو سفیان بیا وی لنا العزى ولا عزى لكم زمون عزى خدای شتا عزى دا غوی بوتو او تاسو دا خدای نشتا نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي وی سو وایو وی دا وای چې الله مولانا ولا مولا لكم خدای زمون مولا دی زمون کارساز دی زمون امدادګر دی تاسو دغه امدادګر نشته بیا ابو سفیان یو आवाज وکړ وی علی وی تاسو په مړو کې مسلوینه تاسو د بازي مړو نه مونږ پوزې پرې کړې دي وګونه پرې شي دي شونډې پرې شي دي مسلب وینه وی دا ګورمان نه دي کړي دا اډرمان نه دي ور کړي خپل فوج ته ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی د جمدو سره مقابله کوا نو د مړو هتک دا خشي نه نو دا ما اډر نه ور کړي چې د مړو نه تاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړې دي خو ګوره خپم پنه ما خپم پنه نور اډرمان نه ور کړي او بیا وی اليوم
ببدرین وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست فالحرب سجال او جنگ خو د بورقې مثال دی په بورقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي کله پې څوک اوبه راوباسي خو بدل مې د بدر واغېست چې دا خبره وکړه دی کې صحابه بیا راجمع دا خبره کېدلې صحابه راجمع شو چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل شکست د کافرو شو د مسلمان نه دی شوی بعض خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندل نه نه شکست دې ته نه وایي شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي چا چې غنیمت په لاس کې واخلي هغې ته ګټه وایي نو غنیمت مسلمان ګټلی دی میدان کافرو پرېښی دی تښتېدلی کافر دی نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات هغې هم ډېر مړی شو تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو مړي د مسلمان نه زیات شو بهادري صحابو پکې څونه ښکاره کړه او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته وویل د نبی علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې وته هغه هم خیر یې شروع کړه ویستل الله رسول خیره ورته وکړه دې خلکو ته صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرته کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کړ دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتوکا وی ان الله لم يبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را لګل او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه وی کدی پیدا نو په خپل پیغمبر به گزار کو پیغمبر خودی ته د جنت نه راخی د دوی خیر خکای د دوزخ نه بچ کی دی خپل پیغمبر باندې گزارو نه پوی دی نه پوی حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې بد نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تنبول پر یو لاس دا لاس شل شو او چې هغه حلقه ده زغلی له حضور تمی دا کار ما ته پرېږده دا خدمت ما ته پرېږده دا ته مه کوه وی ښځه راشه راته راوباسه چېرته راوته نو غاښونه یې ورته خپل اړم کړل نو د حضرت ابو عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه را منډه کړه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها دا بیبیانې را په منډه شوې حضرت عائشہ صدیقې به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به خوله کې اچولې منډې به یې وایي او فاطمه رضی الله عنها رااله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي ګرمې ایرې راواغېشتې هغه یې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده کم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی روړ دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه مخکې شو ماما دې پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې راغله وی مصعب ابن عمر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وژړل وی دا غم به څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمع دی زه وی الحمدلله
یو بل بیبی د کلثوم بنت رافع دا غي عجیب داستان دی چې څنګه رااله چاوي خاوند شهید شو وی الحمدلله چې مخکې رااله ورور د شهید شو وی الحمدلله او د حضور پاک سال دی وینا غجم دی بل سړی ولا مخې دراغی وی پلار دې شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جم دی بل ولا مخې دراغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیہ السلام څه حال دی وی جم دی خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا څلور کسانی شهیدان وی نبی علیہ السلام راته وخایه نو حضور پاک د وحد د غرغاړه کې الته مخامخ ورله ودرېده وی دا الله رسوله چې ته مې جم دی ولې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو سره بل یو صحابي دی عبد الله ابن جحش یو سره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې والا صحابه یو د دفن څنور شهدا هم پکشتا خو یو لوی چار دیواری د پاغه چار دیواره کې دنه د درې والا صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وی عبد الله ابن جحش ما تر شپې نه وای چې ابو طلحه راځي یو دعا تو کده په یمینو یو بدو کوم ته یمینو وی ما وی چې نو ما چې خدای مخکې دعا کوم وی وایا ما لا سوچت کړی مې چې خدایا سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راواله چې ما هغه وی په تور عذاب هغه وام یو بل خستړی کی او بیا په زه زورور شم او وی وهم مردار شي نو دی عبد الله ابن جحش وی امين وی بیا ما ته وی چې خدای ما دعا مس کوم امين به وی وی دې مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راواله چې زه مو ام امم وی خیو بل ستړی کی او بیا په ما زورور شي مو یو ما شهید کی ما وی چې امين وی سار له دې یو مضبوط کافر سره مقابله راغله فقط دعا می خدای قبول کړه وی زب ان ختم امن ختم په تور وال کو وی خستړی شو اینا غنه مو مردار شو وی چې من نظر وک عبد الله ابن جحش تا او دیم یو کافر سره ان ختم دی مې چې دا دعا د دم قبول ده او زمام قبول ده وی خیو مضبوط تکړه کافر سره انخته دی هغه هم په تور وای دی هم وای وینا غانا په زورور شو دی شهید شو حضرت حمزه رضی الله عنه درې بهادر اظهار لومبي وخت یو تاسو ته مو چې د مسلمانانو په لدر نه و د دنیا کافر مردار کړ نو د عتبه د علور د ابو سفیان خزه هندا داغه یو غلام وحشی نومو وحشی ابن حرب هغه سره خبره کړې و وی کتا زما د پلار بدل واغشته او حمزه دې شهید کړ ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی حمزه دې شهید کړ مطابق په څه طریقه ذاتو وحشی وی په خپل رضی الله عنه مسلمان وی ما سره وړه نه ځګیا و حربه وته پاره بیا کې وی دې په وحد کې یو غټ کانی شاته پټ ناستو وی مې چې حضرت حمزه پدې تیرې ده زو په پدې غزار کوم مخامخ واغله سوق نشو ورته وینا غنه دې د مخواله را وی چراغ بس هغه نيزګې مې اونې وا او غزار مې په کورو مې وشتا بعض خلکو په جنگ کې په غشو وشتل کول بعض په دې نيزګې وشتل کول وی مې ورو وشتا وی بس دا سره صاحب دې نوم لګیدا په دې نوم باندې چې دا نيزت شاته وتا نمبر 13 وی ما پسې ګواخ وکړ خو بس را پریوت اب هغه کې شهید بیا هند راغلی دا دغه د پلار قاتل او حضرت حمزه ر ظلم یې وسره کړ په تاریخ کې دومره ظلم بچر تم چاچا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې دې پوزا پرې کړه شونډې ته پرې کړې وګونه ته پرې کړل سترګې ته وسته او دا سینه والا شروع زړه ته راوست پاره چکونه ولګو اینه ته راوست پاره چکونه ولګو او دا اندامونه په پړی کې واچول امیله ته جوړ کړ دا اندامونو نه او هغه غاړه کې واچول غړې دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور دا حضرت حمزه خور دا امراله
حضرت زبیر ته حضور پاک او فرمایلو زبیر ورشه مور دې منې کړه چې دا خو ښځه ده د ښځې زړه خو ډېر کمزوري نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جګ به ونیسي دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې کړه حضرت زبیر ورغی او مور ته ودرېده وی مور یې ودرېږه هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځو حضرت زبیر ولا आवाज ورکړه وی مور نبی علیہ السلام وی چې مور دې منع کا دقه سه ودرېده یا په ځان نه پوهېده یا دغه سه ودرېده ای بچې ورشه ورارت نه مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبر او که زما رواره په دې یریږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف د رور دا لاش لګي نه م یو دوه خبرې ورسره کوم وی خو درې که تپوس کوم وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وی وی ښځه پرېږدي چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ سینه شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته نو ته مخامخ ودرېدله وی خلک بو چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي رورې تاله زه مبارکباد له راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت کې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خښ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ او که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی د ډېرې لوی بهادرۍ په غزوه احد کې په وخت کم دی زما په خیال نو باقي واقع به درته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان مسلمانان چې د مکې مدینې منورې نه تلل نو زر کسانو او کافر چې کوم د مکې نه راغلي و 3000 کافر ټول مسلح وسله ورسره زیاته وه ما تېره جمعه درته ویلي و چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه وه هغې ټوله دې جنګ ته ایستې وه مسلمانانو سره صرف 2 آسونه و یو اس یو صحابي سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مدینه شریفې نه 1000 کسان اوتل احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام کول په ژبه ځان د نبی علیہ السلام ملګري حسابو او د زړه نه کافرو ام وسره ووته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وي چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنګ کې شرکت نه کوم زه خو واپس ځم نو 300 منافقین وسره واپس شو وی زما مشوره چونه منله ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کېږو د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بځي اکه په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې پکانو به ویلي او زمونږ ښځې به هم پکانو ویلي نو زما رایه چا ونه منله لهذا د ځان نه وجلم نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو 200 مسلمانان پاتې شو په دې 200 کې یو 2 قوم یو ته بنو حارثه وی یو ته بنو سلمه وی اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د هغوی زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو خو الله زړونه کلک کړل بعضې مسلمانانو ورته ووې چې تاسو څه کوئ هغې خو قضیه خو منافقان دي مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی
صرف په خولې اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې. اذ همت طائفتان منکم قرآن شریف کې الله فرمائی ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. الله وی تاسو کې دوه ډلې وي منکم چې هغه مسلمانان منافقان نو اغیم لګي خپې وخوې دی دا خو 3000 لخر دی او مون خو ډېر لګیو لیکن الله وی والله ولیهما داغه منافقانو سره د خدای مدد نو هغه لړل مدینه ته واپس دی دوه ډلو سره د خدای مدد نو دی واپس شو. مسلمانانو وی تاسو ولې ده وی دا بس نزو دی واپس شو. او الله وی وعلى الله فليتوکل المتوکلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه اغیله پکاره چې په الله باور کوي. نو وسو مسلمانان دي او 3000 کافران دي او 13 جوبه مې د جنگ تفصیل درته و چې خه مضبوط جنگ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه. او چې هغه کم په غونډه نبی علیہ السلام کسان کې نه ولیو 50 کسان هغه لګ اختلاف شروع کو دا غي د وجنه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شو د خالد ابن ولید ناګهانی نو یا کسان صحابه به شهیدان شو. الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی دی. لومبه کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی ابو عامر به وته وي د خلې نړیر پوسټو او ډیر زیات عبادت گزارو. نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړو یی ډېر عبادت کوي. نو چې حضور پاک مدینه شریفه تراغه نو دې ټینګې دې نشو نو لړ د مکه مدینه نه مدینه ته وتخته وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدې. نو الته د مکه خلک د مسلمانانو خلاف روچتول. نو په احد کې دی راغی جنگ غزوه احد کې. نو د کافرو ته وی ودرېږي زه درې او چل کوم زور مخ کې کېږم. نو په انصارو کې اوس زما قبیله ده زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر بکو عزت پې کو هغه لزه اعلان ورکوم. نو د نبی رسول الله نو دوی د جدا کوم دا خپل قوم ته د جدا کوم لګ بده ته پاتې شي هغه وی ډېر اخر. نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد आवाज یې وکړ خپل قوم ته وی اے زما قومه د مدینه اوس ما پیجنه زابو عامر ما تاسو چې را تراهب وایې او لوی ډله مې د مکې نه راوسته ده او چې زما سوکم مرګري وي زما د قوم وي ما سره تعلقي هغه دې مهرباني وکړي د جنگ نه د لاسو باسي او دي زابو عامر ما اغي وتوي او موږ دې پیجنو ته ابو عامر راهب نه ابو عامر فاسق موږ دې خپېجنو شیطانا لاړو تختې مکه ته او ته زمون خلاف لخر راوسته. اوس موږ د پیغمبر علی السلام نه جدا کې او درېګه که موږ له پګوتو راغلي چې برابر دي. لاړ د مکه کافر ته واپس شو وی خودونه کلکتی د نبی علی السلام د مرګري چې د ما خو پکې یو قسم خبرونه منله او بیا الټه زبی د تکلم وی کنزلم یاره چې مکه ته تلیم د مدینه خلق بدل شوی تر اسواک خدای پاک. جنگ کی چې کومه کارنامې صحابه کرامو کړي داغه مثال نشتا. حضرت حنزله د زوی دی د ابو عامر زوی دی. حضرت حنزله پلار کافر دی او زوی مسلمان دی. مشهور تاسو په دې نظمونو کې د حنزله رضی الله عنه واقعا اوره. حضرت حنزله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ کې. چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وې چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنزله له غسل ورکاو دی علم باو او د سر نه او بساسي تاسو رده د بیبی له تاسو کې څه وجه ده. نور شهیدان فرشتي نه لمبي او دی علم باو سر نه او بساسي. صحابه لاله د بیبی وا جمیله نومو او دغه منافق عبد الله ابن ابي خوروا د بیبی دا مسلمانه ده. هغه نه تاسو کو وی نبی علیہ السلام وی چې حنزله
نورې ورته الو نه وي چې د فرشتو غسل ورکړی د سر نه اوبه څاڅي وی دا تپوس ته وکړئ چې د څه حالت و چې د جنګ له راته وی د څه حالت و چې د جنګ له راته څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی یاره وی نور حالت څه خو نیم خبر خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغه پوره کړله او بیا جنگ لپنیغ روان شو یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي نبی علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه نو غسل یې نه دی کړی او په لوی جنابت کې میدان ته درغلی دی دا راته پته ده حضور پاک وی وګوره وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکا او فرشتو ولا غسل ورکا د دې وجه د لقب دی غسیل الملائکه هغه حنزله چې فرشتو لمبول دي نبی علیہ السلام سره یو توره وا توره لاس کې اوچته کړه وی من یاخذ هذا السيف بحقه وی دا توره به څوک په لاس کې والی خو چې د دې توره حق ادا کی د جنگ شروع کېدو نه مخکې صحابه ټولو لاسونه اوچت کړل یو یې صاحب مال راکا بل وی مال راکا خو چې چا به لاس اوچت کړو نبی علیہ السلام به لاس واپس راوستو کو لاسه واپس کو صحابه د الله رسول اوله وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کی حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخ شو وی د الله رسول د تورې حق څه دی وی د تورې حق دا دی چې هغه پورې به دې جنگيږي چې په بده کافر مړ کی مسلمان ته ونه لګي مسلمان په مړ نه کی او کافر په مړ کی او اون تختی مسلمان به په نه وجني کافر به په وجني او چې اون تختشان کی دا ردی تور حق دی وی د الله رسول مال راکا او دعا امراته وکا هغه تور ابو دجانه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا متوکړه الله وی تر د مدد وکي نو الله غ دعا قبول کړه دې چې کله په میدان جنگ کې روان دی هغه تور وسره ده د حضور پاک مبارک تور ده نو د مټه والے دا د بدمعشی تللې کول دا لاسونه والو خپې نږدې کې خو دې او سینه دا سټي اوچت کړیو نبی علیہ السلام چې وتو قتل مسکی شو وی دا چال د خدای ډیر بدی شي دا د کبر چال دی دا د کبر چال دا د خدای ډیر بدی شي خو په دې موقع د خدای خوخ دی په دې موقع کې څوک داسې چال کوي ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر تخپل طاقت خي نو په دې موقع دا چال جایز دی او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تل د خدای ډیر بدی شي لاړه وغه تورې لاس کې واغښتا د دنیا کافرانه په مردار کړل لیکن شی نکړه کافر ہوتا مخ په مخ او جنگي د خدای ولا شهادت ورکړه حضرت عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی پخپا ګډ دی ګډ بچو ته وی زمزم جهاد لا بچو ته بابا ته پخپا ګډه ته خو معذوره ته جهاد لا نشتله دیر راغه پلاس بچی را دوی نه بچو زم او چې معذوره منو جم دې برانه شم مړ بشم شهید بشم کړ جنت ته به ضرور رسم نو بچی را نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه وی صاحب زمون بابا دې عمرو ابن الجموح او پخپا ګډ د تا ته پتر د ګرځېدوم غریب نه دی او د جهاد شوق دې منسوک ایمال راواله وی تاسو یې منه کوي کزي مې منه کوي لیکن دته حضور پاک او فرمایل وی عمر وی تانا د جهاد فریضه ساقطه ده ته معذوره ته نه دي تا خدای نه نسی مزه دته وی مزه بچو ته وی کزي منه کوي ما هغه وی د الله رسول شوق مې ده او ما پریدا زمازل کېږي زم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره خدای خو معذور کړي کنه زی تا باندې ګناه نشته خو کزي نو زرته مزه استا خوخه ده وې زم دیراغ میدان جنگ کې او میدان جنگ کې چې کله جنگې ده حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته یا سعد کیف حال دې څنګه دی وی ما ته چې حال خدای خدای دې پکې خیر واچي دا ناګهانی حمله چې خالد ابن ولید وکړه سو یو خو تختیدل سو بل خو حالت ګډوډ دی وی ما ته وی چې سعدا انی لا اجدو
ریح الجنة دون احد زما د قسم په خدای وي چې د احد په خوا کې د جنت خوشبوئی محسوسوم دغه جنت خوشبوئی د احد په دې خوا کې محسوسوم خوشبوئی او یو ورمخکې شو او شهید شو چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیہ السلام دفن کې دلته د احد په میدان کې د خدای وی زه خود خپل خاوند د مدینه مقبره ته وړم نو دې د لاش اوچت کو په اوخ باندې په اوخه باندې لاش ولا کې خو نو چې اوخه شلله مدینه ته نتله اوخه شلی نزي چې مخ ولا احد ته کې احد ته زی او چې مخ ولا مدینه ته کې اوخه وهي اوخه نزي رال النبي علیہ السلام ته شکایت وکړ وې سبغه عمرو ابن الجموح لاشم په اوخه چولې دي اوخه مدینه ته نه دی وحد ته واپس دي وې خدای راوله خدای ولا راوستا وستا د خاون سره دعا خو نه وکړي وې کړي وا وې سی ویلو وې دا چې کله راته نو دا دعا وکړه اللهم انی اسالک شهادتا خدایا دستانه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکه نو خدای ولا دعا قبول کړي دا کنه ولې خپل کلی ته واپس وړه هم دلته دفن کړي هغه میدان کې دفن کړ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ختیس شو ګرم شو دی وشتون کې د غشي د لیندې د وشتون کې ډېر د وشتو ډېر انتهایی مهارت لرو او جهاد کې لومبه غشي دیشته دی یو موقع کې د تچاوي تعالی منصب نه درځي سمون نه کې وی خندل وی ماته د مان چل خای وی زه هغه قسم چې د خدای په لار کې لومبه غشي مېشته دی او اذا هغه قسم چې د نبی علیہ السلام سره په سفرونو په جهادونو ګرځیدو ډوډۍ بنوا خوراک بنو نو د کیکر پانې بم خوړې نو یو دسمات بم نه کېده ځکه چې هغه کې لوندوالی ني نو او دسمات بم لکه د اوخ او یا د ګډو د چیلو د پچو پشانته او دسمات بنانه نه وته ده داسې جون مونږ تیر کړی دی اوس وی تاسو ماته د مانځ چل خای چې تعالی مونږ نه درځي افسوس دی وای نو دغه شو د وشتو مهارت لره چې پلاره بسوتل نو نبی علیہ السلام باغه ته دغه شي د تولې د تکلیف تکې دی دی خو وشتل کول شي نو د بلیندر احکا داسې زور به ورکا لیندېلا لینده چې سونه تیز راکاږي نو هغه مرغه شډیر تیز دی دوه درې لیندې ماته کړي یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک بدا لاس مبارک په دې تندې دلته کې خو د چې بغه شي وسته داسې به وته کتل چې داغه شي په کافر لګي کنه لګي نو دی وته د الله رسوله زما شاته ودرېږي نصر خوا کې مو درېږي ځکه چې د دې نه غشي ولم نو دشمن ماولي چې داس د کم نه کېږي نو دشمن پاغه دې داس کوي کنه زه غشي ولم دشمن ماولي نو اسنه تو نه لګي شاته ودرېږي نو که غشي راځي زب لګم خو ته خو بچ کېږي کنه نو چې د باندې شوق سره غشي وشته نو حضور پاک به ول आवाज ورک ارمی یا سعد فداک ابي و امي اے سعد اولا زما مور او پلارستانه قربا د دو صحابونو نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړی لکه یو سړی چاته مور مې ده نه قربان پلار مې ده نه قربان دا د عزت لفظ دی نو حضور پاک به ول आवाज ورک ارمی یا سعد اولا سعدا فداک ابي و امي مور پلار مې درنه قربان دا د لپاره لوی سعادت یو د حضرت زبیر نو یو د دنه دا تفدیه شوی ده دا د لپاره لوی سعادت دی یو وخت کې یو د بقی سره خوا کې ډیره زمانہ وشوه ما ته چاوي راځي یو د نبی علیہ السلام غشي دی او دا غلینده درته خیم نو چې بویت لما سنوادرات پراتو غځای کې نو ما ته وی چې دا د نبی علیہ السلام د شیشه کې دنه شیشه وا او یو چبوتره او پاغه د پاسه لینده پرته و غشي پروتو ودا د حضور پاک لینده دا غشي چې ما دا سیو قتل نو ما غته وی ته خطا شوي مې دا د حضور پاک لینده او غشي نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشي دي ناغه ما ته وی تا ته څه پته لګي مې حدیث وسره لاندې لیکل دي
هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اوله سعده مور و پلار مې درنه قربان مې دا حدیث یې لیکلی دی معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده د هغه رسول مضبوط قربانه صحابه ورکړي حضرت مصعب ابن عمر ما تیر جمعه در طویل چې کم د حضور پاک هم شکل او د پیغمبر علی السلام دفاع کوله پاغي کې شهید شو چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د دکم جندو په مکه کې نو دبه د 200 درهمو جوړه ساره چولو یو به بیګاله چولو دونه قیمتي جامې به چولو د زرګاو روپو جامې به چولې او چې یو جوړه به یو ځل واغستله دوباره به غنا چولا بل به چولا او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا درې خمرو بند چولیو چې ما په مخ خور او دوله پریونه دي او قیمتي صادر به مالدار سره ډېر ځات مالدار خلکو به صفت کاو یو ځل به سار جوړا چولا ما خام به بل بدولا ما خام به واچولا سار به بل بدولا مالدار او قیمتي جامې به چولې خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغی مدینه منوره ته یو ځل داسې پلار باندې روان نو چې کم دو صادرې دي یو د کمیس په ځان نه تاو کړی دی بلې د پرتوک په ځان نه تاو کړی دی نو غټه غټه ټوټه وته لګېدلې شلېدلې دي نو ټوکړې وته لګېدلې دي او د لنګ یو طرف په خاور راخکی شي او بل طرف دې پنډې ته اوچت شوی دی لکه د ملنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی او سر او مخې د خاورو نه ډک دی نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په جړا شو صحابو دي د الله رسوله ولې دی وجړل وې د مصعب ابن عمر هغه مخکنه جن را تر یاد شو او د اوسنی حالت ته ګور د اسلام نمخ کې د کم جندو یو جوړه سار یو ماخام او چې معمولی داغ به لګید پاغه سات به جوړه لرکلا او د زرګونو روپو جامې به غوسته او اسلام نه پسې دی بے پروایت او ګوره د لنګ یو طرف پزما کراخ کی شي او برل او وجود د خور ډک دی او صادر ته غټه غټه ټوکړي لګیدلې دي نو چې دې شهید شو او کفن ورکای هغه مصعب ابن عمر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخ کې چولا سر او غرمه به جوړه بدلولا او چې کله شهید شو نو کفن نشتا خپل جامې دي اق جامې دي نبی علیہ السلام اعلان کوي شهدا په خپل جامو کې خخاوي دا به نو باسه او دا شهدا به لمبویم نه لمبولم د دې من دي هم د خپل وینو کې او په خپل د رنگ شو جامو کې دا پوینو لیتو پیتو جامو کې خخ کې صرف کفن په پاسه صادر ور واچوي د قیامت پرز په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نوینه بیګي او د قیامت پر د خدای دربار کې روان شي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر د شهدا او د زخمونو نوینه بیګي اللون لون الدم اگر رنگ به د وینه بي والريح ريح المسك او بوی به د مشکو بي خوشبو به د مشکو کوي وینه به بیګي د شهداونه رنگ د وینه او خوشبو د مشکو نو صادر نشته یو ول را پیدا کا الانډې ده نو چې سر ته راکاږي نو خپې ښکار کیږي او چې خپې ول پټای نو سر ښکار کیږي نو حضور پاک نه چاته پوسو که سیب سو سره کو وی سر ول پټ کې سر ول پټ کو پخپو ول اسدا بروازه واچول دا غیا ول پخپو واچول دا غرنګ حضرت حمزه رضی الله عنه خور ول دو صادر رونه دوا چې نبی علیہ السلام او قتل دو صادرې وي دا څه وکي یو مې د تر لور کې یو بل شهید لور کې دا کله شهدا او کفن نشته یو مې د تر شو یو بل شهید لور کې وې سیب یو غټ دی او را کوټه دی نو ګوره دا صادرونه خو د ترو نو پکارو چې هغه غټ د تر لور چک ور کړی ور کوټه د بل حضور پاک سوي انصاف او پکې وې قران دازي په واچوي چې د کمره سي برد شي او چې د کم نه رسي به د بل شي چې قران دازي په واچو لا غلنډې د دوره سي د غټ د بل چور سي چې سر به ولا پټونو د دبا په ښکارا کېدی او چې خپې به پټول نو سر به ښکارا کېده
وی سو سره کو د الله رسوله وی سر ولا پټ کې پخپو ولا غیا واچوي دا د صحابه کرامو شان دي خان دا دغه دفن دی جنازه چې کیږي نو قبرونه کنستول کیږي نو چې کم باقی صحابه دي نو دغه وجودونه ټول زخمی دي نو قبرونه کنستل بیا احد کانی د زمکه د قبر کنستلم پکې مشکل وګرانو پکې نو نبی علیہ السلام ودا سیو کې چې غټ غټ قبرونه وکناوي او دوا درې په یو قبر کې سم نه نو غټ غټ قبرونه وکنستل نو دوا او درې د یو قبر کې سم لول او چې چاله قران زیات ور دی قبلې ته مخکې کې د میرټ شو میرټ د دفن میرټ چې وته وي ترجیح چې چاله قران زیات ور دی قبلې ته کې چاله کم ور دی ورپسې چاله هغه نه کم ور دی ورپسې نو په احد کې اوسم یو قلا د دیوال ته تاو دی غټ دیوال ته تاو دی دا ټول شهدا کرام په هغه ځای کې دفن کړي دي سیرت حضرت حمزه رضی الله عنه یو دغه خورای دی حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه او یو وسر دغه مصعب ابن عمر دی رضی الله عنه دا درې وړه په یو ځای کې دفن دي او دا سه په دغه چبوتره کې دی یو دوه درې شهدا او نور قبرونه مشته رب العالمین قرآن شریف کې د شهدا او متعلق اعلان کړی دی د شهدا او متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بیکم خلق د الله په لار کې مړ شو شهدا شو شهیدان دي ته مړه موایه ظاهر کې عرفن دی مړه خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مشمره مړه وته موایه بل احیاء دا جمدی دي عند ربهم يرزقون دا خدای پنځ دوی ته روزي ملاويږي او داغه مثال ده دا جمدی دی دا الله پنځ وتا روزي ملاويږي نو د دینه 46 کال پس شپږ سلويخت کال پس سیلاب راغی په علاقه چې سیلاب راغی نو د مقبره یوړه چې دا کم دی قبرونو دغه یو طرفه ښکارا کړ او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه دا ناغوی دلته یو نهر وکنو ضرورت دی یو نهرم دی نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی هغه نهر کودای شروع کړي وا نهر یې کنو او د کې سیلاب پر راغی نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کم کند خلکو کړي نو هغه غاړې مال یو سی کړي نورم غاړې مال یو ولې نو دا خود د شهدا پکې راخکاره شو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پکې راخکاره شو نو چې راخکاره شو 46 سال پس شپږ سال وخت کال پس نو پسینه د پاسه لاس پروتو دغه سي پسینه لاس پروتو نو صحابه وی چې دا لاس ورته نیغو دا ګوره لاس تاسو کوک پاتې شوی دی لاس په نیخ کو ورته نو چې لاس یې اوچت ک نو وینه روانه شو شپږ سال وخت کال پس لاس یې اوچت کې وینه ته داسې روانه شو لکه د یو جمدی انسان نه چې کله وینه بیږي مړی تا ګوره او پکې وینه تا ګوره نو بیا ول لاس نو وینه او چي وینه نه بنديږي ډوکړې سره وینه پاکي وینه نه بنديږي نو بیا لاس راواغشت واپس ولا په زخم کې خود نو وینه بند شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا خدای لار کې جملو شو مړ ورته موه بل احیاء عند ربهم يرزقون جمدی دی خدای روزي ورکړي رزق ورته ملاويږي نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپل چانه په سسکور او لګی دا د کدنه هر کودای کېږي نو د خپل نبی نه روانه شو 46 سال پس زمارونو ډیره عظیمه قربانی د حضرات ور کړی دا یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علی السلام دفاع کوله یو غش راغی د قسترګه وته وښته چې غشي باندې سترګه ولګېدله نبی علی السلام بچ شو
کدی نوی ولار په دې غشي حضور پاک لګیدا نبی علیہ السلام ته دا الله رسول ته بچ شوی وی او زه خو بچ شم او دا داسې په غشي سترګه ولګیدا چې د سترګې دا ګاټه ته لاندې پریوته هغه لاس کې راواغشت ویني ته روانه شوی وی دا الله رسوله دا سو شو پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه ګاټه راواغشت او په دې سترګه کې وته واپس کې خود او دعا ولا وکړه او نو دی وی چې څنګه ګاټه کې خود دی وی درد خو ختم شو نظر واپس راغی داسې نظر راغی چې د مخکې نه په نظر تیز شو نو دی وته سوی صحابه مجيبو وی دا الله رسول الله سترګه به خو بے ډول نخ کاری اوس نظر خو واپس راغی بے ډول خو بنخ کاری وی اللهم ارزقه جمالا خدای تعالی د مخ کې نزيات ډول ورکه او الله د پدې مخ زما دفاع وکړه نو خدای د قطاده د مخ د جهنم د دوړو او لګونو محفوظ وساتي صحابه چې کومه قرباني کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې داغه مثال نشتا حضرت خیثمه رضی الله تعالی عنه زویو حضرت سعد داغم حضرت سعد نمو هغه په بدر کې شهید شوی زوی بدر کې شهیدو نو چې د احد میدان احد جنگ دی نو دی پاسې ده وی خدای ته وی خدای خوب می ولیده وی څه خوب دی ولیده وی هغه زوی می ولیده سعد می ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګي د جنت باغ دی وغه کې ګرځي ایمه ته چې بچي څه حال دی وی بابا ډیر زیات خوشاله ما ډیر لوی نعمتونه را پروردگار راکړل بابا راځي نه سم خدا سے خوب لیدلې وی ان شاء الله چې زوی سره خدای په جنت کې مرګري کی راغه حضور پاک لا وی دغه سے خوب مې لیدلې د الله رسول ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره خدای په جنت کې مرګري کی وی دا خدای به سره مرګري کی سار له میدان کې شهید شو میدان کې شهید شو یو بعض بدبخت داسمو ابی ابن خلف مشهور کافر دی اگر هغه دی مرګرو ته وی د ما په ځل کې یو ارمان دی وی سار مان دی وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علی السلام ما په خپل تور واله نو سبای نو موقع مندله حضور پاک پسې گواخه کو دی کرا روان چراغ نبی علیہ السلام ته چاوي صاحب هغه دی ابی ابن خلف را روان دي تور وسره تاسو نیت کوي را روان دي صحابه ورمخ کې شو یو ویزه ورزم بلبل نبی علیہ السلام یو صحابي ته د نظام راکې د تقګ مکه دا ما کړ وی صاحب اسنه در باندې را مخ کې غزار د باندې ونکي وی نشي کول دا نظر راکې د یو صحابي نه حضور پاک نظام واغښتا خو چې دا ابی ابن خلف راته پاغه نظر ول یو ټس ورک دا وګیو لګي چې وګیو لګي د منډه او چغې کړې وی غرق شوم هلاک شوم تبا شوم مرګرو ته ولی وی دا وګوره چې وی قتل مړوي سي معمولی غوندې داغ دې د باندې د خدای نیک بخته ورشه د خلکو الله سونه پرې شي وي دي د خلکو کې لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وي او ته معمولی غوندې چې ته په لرګي لګېدلې پټې زخم هم نشتا معمولی داغ دې او چغې وي خبر یا چا والے ما وی چا والے د نبی علیہ السلام نوم یې واقع وي داغه په نيزه لګېدلې نو سچلو چې په نيزه لګېدلې وی زما دې قسم چې د سر د وختونو خپو پوری وجود مطلقيږي هم اقصیو شوا د خدای پاک الته مردار نه کا او چې د مدینه نه راتل نو پلاره کې صرف وتی دا صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پوله خاص وجود او الته خدای پاک مردار یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلې دی چې دا غنم ابی ابن خلف دی نبی علیہ السلام فرمایي هغه سړی ډیر بدبخت دی چې دا هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا دا هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو کې ډیرو خلکو د لاس پیغمبران شهیدان شوی دي هم ډیر بدبخت دی او هغه هم ډیر بدبخت دی چې هغه د پیغمبر د لاس مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاس زخمی شوی دی دا هم ډیر بدبخت دی نو زمارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی
ورکړله لویه قرباني. او شهداء کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل، چا چې د مدینه منوره تخپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل، ويردوا قتلاكم الى مضاجعهم، وې دا مقتولین خپل زینو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه ساوته دا واپس کې. زنانو قرباني ورکړل، چا د زخمیانو خدمت وکړو، چا وبراوړي چې صحابه یو پټې لګوندې د کفن دفن نه فارغ شو، یو پراپیګاندا رااله او پراپیګاندا په حقیقت بناوه. ابو سفیان سره د خپل مرګرو مکې ته واپس شو نو روحا وته وای بدر سره نږدې یو علاقه ده، هلته دمه وکړه. نو ابو سفیان دې مرګرو ته وایي داسې چل کوو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو. مرګرو ته ویل که مونږ هم ستړي یو، وی نه که نه، وی صحابه چې دي مسلمانان یو خو ته خلک هم ډېر مړه دي پریشانه دي، بل ټول زخمیان هم دي او بېغمه به پته به ورته نه لګي، ناګهاني حمله به پې وکړو، ستړی ستومانه زخمیان دي د مړو په غم کې دي، نو بس ختم به یې کړو. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راورسوله، وی صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي. حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ، وی څوک دي چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو، ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې مونږ ورپسې لاړ شو. نو خو هغه څوک به را سره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي، چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک، هغوی به را سره نه دي. نو فوراً صحابه کرام اوچت شو، وی صاحب مونږ ځو کنه، ټول بیا تیار شو، وی مونږ در سره ځو او روان شو. حمراء الاسد ورته وایي، د مدینې نه د یو 7-8 کیلومتر بار یو ځای دی، هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد، ورپسې تلل. ابو سفیان ته چا وی ته خوا دې خوا کې، هغوی درپسې راغله، بس کافر وتښتېدل، یاره وی طاقت هم نشته دی چې ځو. اوس وروڼو په دې کې 80 کسان صحابه کرام شهیدان شو، ډېر لوی صحابه کرام، او 23 یا 22 کافران پکې مردار شو. خلق وی دې ته ګورو چې 80 مسلمانان شهیدان شوي، په احد کې مسلمانانو بیعت کړی دی. دا خبره ټوله دروغ ده. بیعت ته مسلمان نه دی، بیعت دې ته نه وایي چې د چا نه مړي زیات شي، بیعت دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي. په جنگ کې چې څوک په میدان پاتې شو د ګټه وکړه، چې ځمکه چا وګټله میدان چا ونیوه دا د ګټه ده، چې چا میدان پرېښود د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیعت وایي. نو میدان مسلمان نه دی پرېښی، چې کوم میدان هغه مسلمان ګټلی دی. میدان د مکې کافرو پرېښی، تختیښت هغوی کړې ده، نو ګټه د مسلمان شو، د هغوی خو نه شوه، بیعت د هغوی شو. البته دا ده چې 80 کسان شهیدان شو، او 13 جمعه مې درته ویلې ولې شهیدان شو، ځکه په غونډه چې کم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي هغوی لږ یو فوټې اختلافات ولرل. اگر چې علما وایي چې د هغوی یو بل سره هغه اختلاف دا حقیقي اختلاف نو، اجتهادي غونډې او د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف ورزي مقصد نو. خو د هغوی دا مطلب و چې مشر ورته وي چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې دې نه به نه کوزېږې، او د نورو ورته وي چې دا خبره خو ټیک ته ویلي دي، دی ویلي دي چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږې. خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي، مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به را کوزېږې. اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی وتښتېدل او ښځې غرونو ته خېجي او منډې وایي. دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل میانځ کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله. نو الله په دومره خفه شو چې د جنگ ظاهري چې کوم مخه واغې الاوړې کړله او 80 کسان جلیل القدر پکې شهیدان شو. نو یو به اختلاف نه کوي، مسلمانان به خپل میانځ کې سره اختلاف نه کوي، بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي. نن دا مسلمان ولې په ډغر واخته دی؟ هر ځای کې مسلمان د ذلت جنګ تیری او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري، هر ځای کې مسلمان په هغه مخته دی. ولې؟ ځکه د مسلمان خپل میانځ کې اتفاق نشته.
اتحاد نشته د مسلمان. خو د کم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نورې تماشا کوي، بلکې تماشا نه، دا نور د کافر سره په میدان ولاړی. بیا د مسلمانانو وحدت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، دین اسلام او شریعت د ټولو یو دی، بیت الله د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، اسلام او شریعت او کعبه د ټولو یو ده، منځ ټول یو شان کوي، روزه یو شان، زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي، بیا اختلاف پکې ده کم. مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري. احد کې لږ اختلاف راغی، خدای ولا څومره ډغره ورکړه، ظاهري ډغره ورکړه، او دا حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت او ظاهري مخالفت هم نو، حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله په سونه خپه شو. د صحابه او دا ډېر لوی قرباني مونږ ته مخې راغله. دین که مونږ ته رسېدلی دی نو دا دین مونږ ته په اسانه نه دی رسېدلی، دا په ډېرو قربانو را رسېدلی. د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی، مات شوی دی، او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي. څونه قربانۍ ورکړې، او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې. هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ. هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو، وروسته خدای هغه مسلمان کړ. هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جګر باندې چکونه ولو لګول او پینه چکونه ولګول. نو یو وخت کې دته چاوي الکه اسلام ویزله مې کېږي مسلمانېږم، خو ډېر انتهایی جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه. یاره وایي چا ورته وی نه، دی په خپله وایي وی چا راته وی چې یاره نبی علیہ السلام ډېر رحمدله دی. دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي. او دریم دا دی چې استازي ته خو بالکل غږ نه کوي. نو چې ته استازي چا لېږل نبی علیہ السلام لا، نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیہ السلام له ورلم. وی چې څنګه ورلم او مخامخ نبی علیہ السلام ته کېناستم، دی د شکل نه تور او د وجود نه هم لږ درونو غټو. ایمان ته نبی علیہ السلام داسې مخامخ وکتل. ایمان ته وی انت وحشي، هلکه ته وحشي؟ ایمان ته چې او د الله رسول وحشي. ایمان ته وی انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلې دی؟ اوس داسې خو نه وی چې او کوي چې نه، دروغ کې راځي. کوي چې او ما وجلې دی، نو دا لګي پټي بیا د به کې راځي. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده ټیک تا، نور یو نه وی چې او ما وجلې ده، چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده هغه ټیک تا. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم، ایمان راوړل غواړم. درې ځله د حضرت وحشي ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی، دومره خوښ چې درې ځله د حضرت وحشي د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی. وی او اسلام راوړل غواړم، وی اسلام به مې قبول شي؟ وی او اسلام به دې قبول شي. وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي. فوراً جبریل علیہ السلام بر لاړه واپس راغی. وی کې اسلام راوړي، ایمان راوړي، نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي. وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي، ما نه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه. نو جبریل بیا بره لاړه واپس راغی. وی دا به مو ورته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای نه درې احکامات راوړي، یو راوړي، بل راوړي، بل حکم راوړي. اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخي خو اسلام راوړي، ایمان راوړي. صرف نبی علیہ السلام په یو شرط لګاو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی د الله رسول ولې؟
وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادېږي. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دی، هر څه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بلکل د الله رسوله ورغلم پې نو لاړ جهاد لم اطرافو ته لاړ جهاد لم. نو خدای ولی یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړ. یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، مسیلمة الکذاب، هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبر حضور پاک مبارک د هغه دپاره یو لښکر ولېږه د مسیلمة الکذاب دپاره.